بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فتحقیق سر راغلیو استازی زمنګ ابراهیم علیہ السلام ته په خوش خبره قالوا سلاما او اغبان السلام واچو قال سلام اغه سلام جواب کو فما لبس ان جاء بعجل عنيز سات تیرنه ابراهیم علیہ السلام خورید کړي سخی وتراوړو فلما هر کله را چې ویل د ایدیهم لاسونه د اغي لا تصل الیه چې نخکته کیږي خوراک ته نکرهم ناشنای وګڼلا واوجس منهم هیفا او ځلکه یره مخصوص کړه قالوا ويل وتاغي لا تخف يريغما انا ارسلنا الى قوم لوط مونږ را لګلی شو یو په طرف د قوم لوط وامراته بيبي د ابراهيم عليه السلام قائمه ولاړوا فدروازه کې فضحكت فسأغ مسكيشوا فبشرناها بإسحاق مونږ ورزيري ورغو په اسحاق عليه السلام سره ومن وراء اسحاق يعقوب او رستو د اسحاق عليه السلام نه پنوسی یعقوب عليه السلام سره قالت ويل بيبي د ابراهيم عليه السلام يا ويلتا اي افسوس الدو زبزيګوم بچي وانا عجوز زه بوډه وهذا بغلي شيخا او خاون مهم ډیر بوډاره ان هذا لشيء عجيب دا خو به یو ناشنا کاری قالوا ويلو تفرشتو اتعجبين من امر الله اي تتعجب كيف فیصله د الله رحمت الله چې د الله پتا سو خصوصي رحمت ته وبرکاته علیکم او برکاتونه دی اهل البيت الخانه د پیغمبر انه حمید مجید بشک الله استایل شوی دی او ډیر بزرگ دی الله پاک په سوره هود کې د انبیاء واقعات ذکر کړي د درې وجونه یو پدې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا واضح پیغام دی چې ته اخر د انبیاء او خاتم النبیین ستانه مخکیم چې سوره انبیاء راغلي دي نو د اغیم همیشه د پاره دعوت هغه د توحید د الله د یووالي دعوت ورکړي دي کلم چې راغلي دي د الله د یووالي دعوت ورکړي دي بل چې هغه پیغمبر کله هم تبلیغ کړي دی بلنه ور کړي دا نو د الله پاک مخلوق ته دوه خبرې کړي دي چې کچري د الله تابعدار شوي د الله پاک ټول انعامات تاسو د پر یو کنه فرمانه شوي نو د الله پاک ټول سزاګانې به تاسو ته متوجي کی او دریم د مخلوق د پاره دا پیغام دی چې ګوري الله پاک مخکنو مخلوقات سره چې کم کارونه کړو نو داغه د عمل په وجه کړو نو په دې وجبانې تاسو هم د خپل عمل احتساب وکړي په هغه واقعاتو کې نن د ابراهیم علیه السلام واقعات ضمنن راغلي د اصل کې واقعات د حضرت لوط علیه السلام د قوم دا خو چونکه ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام رشتہ هغه د ماما او د خریوه د صحیح قول مطابق دا د ابراهیم علیه السلام خریو او د ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې بل د ابراهیم علیه السلام په واقعیا کې عجایبات سی وری د ابراهیم علیه السلام ټول ژوندۍ د عجایباتو نه ډکره او په دې کې الله پاک مونږ ته د اغي په دې لګ غونته کې پیراګراف کې چې کوم دینو سه آداب خي وډمبه ادب دا خي الله پاک وی ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام ابراهيم عليه السلام ته کله چې استاد رالو فرشتي رالي نو پاغه سلام کو او هغه د سلام جواب کو دو آداب الله پاک خود یو دا خل چې کله ملما راشي نو هغه ملما هغه په قربه باندې سلام کوي ځکه چې پیغمبر علیه السلام وی حدیث مبارکه ده د نسائی شریف چې پتا سو کې دی پسورلې هغه په پیاده سلام وکي ولار دی په ناس سلام وکي ناس دی په ملاس سلام وکي دا چې کوم دی یو طریقه ده یو ادب دی د سلام کولو نو چونکه هغه ملمراغه قربه لازمن چې کوم دی نو قربه کور کې ناستو نه هغه په سلام وکړو
نو الله پاک دا آداب وښول چې د مسلمان شان لره دا ښایي چې دی به خپله شروع د سلام نه کوي. دی چې چا سره خبره کوي لاول نه به سلام کوي، هغه سلام سره به څو کاره وشي؟ دوه. یو به ورته هغه متوجي شي چې بھائی سلام د په ما باندې وکړو چونکې د ده ما سره کار دی. دویم چې دی سلام وکړي نو د هغه به ورسره مینه پیدا شي. بھائی ګوره د ما ته دعا وکړه، راتلو سره د ما ته دعا وکړه. مونږ چې کوم دی نو پښتنو هغه ټولې طریقې بدلې کړي دي. مونږ په خپلو پښتو کې چې کوم دی لکه څنګه چې کلمه په پښتو کې وایو دغه شانتې مونږ هر یو څیز په پښتو کې کړی دی. خو الله پاک ته محبوب زبان هغه عربي ده. الله چې وعده را ثواب کړی ده په عربۍ کې کړی ده، په پښتو کې نه ده کړی. چې ته ورته وایې خج چارې، خج چارې څه مقصد دي او ته څنګه بس سلام پې وکړه. دا سلام او هغه ابه تا ته لازمن چې کوم دی سلام جواب درکوي که د سړي زوی ابه وعلیکم سلام وي. دا ابراهیم علیه السلام په دې واقعه کې الله پاک لومبني د دوه اصول ذکر کړو چې ستا د معاشرې دا دوه اصول که تا خپل کړو مینه محبت به خور شي. نو ابراهیم علیه السلام ته چې کوم دی نو دا څو فرشتې وي، دا 4 مقربې فرشتې وي او 8 هغې سره باډي ګاډو 12 فرشتې وي چې دی راتلو د لوط علیهم السلام له، خو وسره زیرې د ابراهیم علیهم السلام. اوس دلته کې بل اصول بیانېږي. فما لبث ان جاء بعجل عنیز. فما لبث ټیم تیر نه کو، وخت تیر نه کو، درنګ تیر نه کو ابراهیم علیه السلام خو راتلې وکړو په یو ریتکړي سخي سره. 3 اصول پکې بیان شو په دې لږه خبره کې. الله وی ابراهیم علیهم السلام د هغې نه تپوس نه کو چې چی بس کې که روټۍ به خورې نه، ټیم ته یې وکتو بھائی دا خو د روټۍ ټیم دی، بس زر لړو او هغې له یې روټۍ راوړه او کومه روټۍ به در راوړه چې کومه زر تیارې ده، ځکه که هغې له یې غټه غوښه پخوله نو خو بلا ټیم به پرې لګېدو. نو عجل ویلی شي وړوکي سخي ته، وړوکي زر تیارېږي، بس زر وله چې کوم دی راواغسته او راویړوله. مقصد سر د مېلمه نه به ته دا تپوس نه کوې چې تا روټۍ خوړلې ده، تا چې څکلې ده، نه. که چېرې ته مسلمان یې او په تا کې ایمان یي او ستا وس کېږي، دا درېیمه خبره ده، که ستا وس کېږي نو ته به هغه ته چې د څه شي وخت دي نه اګه به ودرالې او تیار به ودرالې. دا ضروري نه ده چې ته د هغه له کباب او چرګ راوړې، نه. خدا به نه وایي چې د روټۍ ټیم یې ته به ته وایې چې اسکي چی به دله راوالمه. چېره دی وایي چې نه 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 بس یاره چی مې اوس کلې ده. زمونږ خو دا طریقه ده که نه، مونږ خو د روټۍ په ځای باندې چی او د چی په ځای باندې روټۍ ورکوو چې بھائی دی ووایي چې بھائی نه 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 بس په آرام کې نه بس یو 2 خبرې کوو ځو. دا زمونږ د ایمان کمزوري ده. نو ابراهیم علیه السلام یو خو چې کوم دی د هغه نه دا تپوس نه کوو بھائی د روټۍ ټیم د روټۍ وله راوړه، بل چې کوم څیز زر تیارېدو هغه یې وله راوړو چې د غټې غوښې په ځای باندې وله نری غوښه زر تیاره کړه او راویړوله. الله پاک وایي فلما رأى بیا ورته کتو ایدیهم لاسونو د هغې ده، خو زما ستا په شان دی نه کتو. دې کې هم ګورې 2 خبرې دي. مېلمه ته به ته ګورې د څه دپاره چې ده ته څه کمي زیاتې ده ته څه ضرورت شته که نشته، خو ته به ناست یې نو ګورې به د هغه پلیټ ته یو ساعت پس دا نه چې ته وله په سر ولاړې نو وړی وله شماري. لکه چې مونږ نن سبا دعوت له ورشو او کیمرا راته ونیسي، نا کیمرا کې هغه څه کوي، هغه زمونږ نوړی شماري چې 200 راوخړه 200 راوخړه بدر زویه 2 کسان راغلي وګوره که. او بیا د زنانو هغه روټۍ خو سوچه شرمي، ولې مجمع به ورته هلکان دي او موبایل به ورسره یو به د هغه ځای نه تصویر لي، بل به د دغه ځای نه تصویر لي. زنانو له خو بالکل نن سبا خادې له تلل نه دي پکار، نارینه له نه دي پکار، نو زنانه خو بالکل پرېښودل نه دي پکار. ولې ته به د کور نه ولېږې روټۍ له او سبا به د هغې دغه چې کوم دي ویډیوګانې هغه خلک په حجرو کې ګوري. ولې هلکان مجمع څه تک دي، د یوې تصویر له د بل تصویر له د یوې ویډیو جوړوه د بلې ویډیو جوړوه. الله پاک د دې څیز نه منع کړی ده. پیغمبر علیهم السلام وایي په هر یو څیز کې به د حیا خیال ساتئ، او حیا داره چې ته مېلمه ته کښېنې د دې دپاره چې دا مېلمه اوبه غواړي، دته روټۍ کمیږي، دا نه چې ته ورته په سر دغه شانتې ولاړې دغه شانتې نیغ نیغ ورته ګورې چې دې څومره خوري، دې څه کوي. او بل د زنانو سره کار او د نارینو سره کار. دا پکې هغه 6 اصول بیان شه. الله پاک وایي فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم. کله چې ابراهیم علیه السلام ولیده چې د دې مېلمنو لاس خو دې روټۍ له نه ورځي، لا تصلو نه میلاویږي دې روټۍ سره، دې خو لاس نه ښکته کوي. ما وله دوره په مینه باندې خیر ریتکړې راوړو کې مې ښوده وته او ناشنا هم دې پېژنم یې نه، د لرې نه راغلي دي ځکه مې وله روټۍ راوړه، که نږدې و ما به وي چېرې خوړلي به وي، خو د لرې نه راغلي دي پېژنم یې نه.
او دی خوري نه نو واوجس منهم خیفه یره ته مخصوص کا مفسرین دلته کې دوه معنی کوي یو تفسیر ساوی کوي یو تفسیر مظهری کوي تفسیر ساوی خپل حاشیه باندې هغه لیکي چې دا هغه دور دا طریقه وا چې څوک به د چا په نقصان په سراته دغه نمک به نه خوړو منګه خو له نقصان په داسې حالت کې کو چې نمک یو خورو چې منګه خې اعتماد راولي نقصان ولګو چې هغه ته پته ولګي چې دا زما دوست دی هغه دور کې به خلک هغه رښتونی په دې وجه باندې غریبا چې یو سړي نقصان به سره هغه سره به نمک نه خوړ دغه روټۍ به نه خوړه دویم ابراهیم علیه السلام یره په دې مقدمه محسوسه کړه چې زما په دې مېلمستیا کې سفر وکړو زما دې سره په دې ناسته پاسته کې سفر وکړو دې باندې زما سعادت بدو لګېدو یعنی مقصد دا دی چې میلمه ته به د میلمه خیال ساتي که هغه ډېر په سادګۍ باندې ته ول روټۍ د دال پیتي ول راواله لیکن د هغه د عزت او د هغه د ادب خیال بساتي نه ابراهیم علیه السلام په دې وجه باندې یره محسوسه کړه چې څه کمې راغی قالو هغوی پې پوه شو قالو یې ورته وویل لا تخف یره مه محسوسه وه یریږه مه ابراهیم علیه السلام انا ارسلنا الى قوم لوط موږ خو قوم لوط پسې روان یو تاسو هم صرف سلام کلام اسې کوو اسې هلو هیله چې کوم دی تا سره کېناستو زمونږ اصل مسله چې هغه د لوط علیهم السلام سره ده وامرأته قائمة بیبي د ابراهیم علیه السلام په اوره کې ولاړه وه د تنبې شاته فضحکت هغه په خندا شوه ضحک هغه خندا ته وایي چې معمولي غونده کې اواز د خولې نه وځي په ټک ټک خندا ته نه وایي فبشرناه باسحاق موږ ول زیری ورکړو په اسحاق علیه السلام سره زوی ومن ورایه اسحاق یعقوب او وروسته د اسحاق علیه السلام نه په یعقوب علیه السلام نوسي سره دی کې درې مسلې دي مفسرین وایي چې د بیبي د خندا وجه څه وه مسله خو ردي دواړو بار روټۍ ولا را بار کړې وه نو بیبي په دې اوره کې څه کول او هغې خندل ولې نو د هغې نه درې جوابه کوي تفسیر کبیر کې امام رازی صاحب ابو سعود شریف تفسیر مدارک دا لوی لوی او زیمه شریف خپله حاشیه باندې هغې وایي د دې خندا درې وجې وي او د هغې د ودرېدو یو وجه وه د ودرېدو وجه دا وه چې ابراهیم علیهم السلام عمر په دغه وخت کې 120 سالو او د بیبي عمر 90 سالو چې کوم صحیح روایت دی پکې دا څه وخت کې چې د فرشتو دا مسله رااله د ابراهیم علیه السلام عمر 120 سالو او د بیبي عمر 90 سالو نو هغه بیبي به چونکې دی خو ډېر زیات میلمه دوست نو هغې به هغه څه هم چې دله وړلو نو هغې به دله ورله راوړو ځکه چې دین ضعیف و هغه هم ضعیفه وه نو هغې به فوراً چې ده به یو څیز راوړل به فوراً به رابله نو وره کې به ورته ودرېده د ډېرې تابعدارۍ په وجه باندې چې ډېر کړېږي نه نو دا چې اوره کې هغه ولاړه وه خبرې اورې ځکه چې د زنانه وله د نارینهو خبرې اورېدل دا ممنوع دي اوس وایي دا دغه وخت کې دی ولې واورېدې او الله پاک یې ولې ذکر وکړو ځکه چې دا د تابعدارۍ په وجه وه چې دواړه ضعیفان نو هغې وایي چې دې ونه کړي او ابراهیم علیه السلام به وایي چې دا ډېره ونه کړي دا هغه مینه وه او دا د هغه یو بل سره هغه تعلق و نو اوس د خندا وجې څه وه مفسرین وایي درې وجې وي یو خدا چې دی ورته وایي موږ قوم لوط پسې راغلي یو نو هغه په دې خوشحاله شو چې کافران دي چې د ځمکې نه لرې شي نو ښه ده په دې باندې خوشحاله شو دویم کله چې ورته هغې دا ووایي چې الله پاک هغه د قوم لوط د غفلت په وجه باندې هغې باندې عذاب راولي چې هغې ته بار بار پیغمبران راولېږلو نو هغه په دې خوشحاله شو چې غافله خلکو له سزا پکار ده او دریم چې ښکلې معنا چې ذهن یې علي ټولې ذهن علي خو چې کومه ډېره زیاته مزیداره ده او زما خوښه شوه بیان القرآن کې اشرف علي تانوي صاحب کړې ده هغه وایي دی کې لږ تقدیم تاخیر دی په دې ځای کې په دې جمله کې هغې دا خبره د فرشتو د اولاد د ورکېدو واورېده چې هغې زیرې وکړو بیا دا خبره ده چې ابراهیم بالبشرا ابراهیم علیه السلام ته زیرې ورکړو نو دغه زیرې هغې اورېدلی و نو هغه په هغه زیرې باندې مسکی شوه او دا بې ساخته وه ځکه چې بنده ته ډېر خوشحالي یا غم میلو شي نو دوه خبرې کېږي یا اکثر بنده ته خوشحالي میلو شي نو دوه خبرې کېږي یو یې د سترګو نه اوښکې روانې شي بل بې ساخته چې کوم دی نه اکثر مسکي شي او مې د سترګو نه اوښکې روانې شي دا لا څنګه چلو شو نو هغې وایي چې په دې عمر کې د 90 سال په عمر کې او د 120 سال په عمر کې به موږ له الله پاک اولاد راکوي
نو د ډېر تعجب د وجې نه هغې وخندل چې دا بله څنګه کېږي د یو بوډا د یو بوډۍ به چې کوم دی نه اولاد کي. اوس دې ځای کې بل پوینټ چې ډېر مزیدار دی هغه تفسیري مدارک را نقل کړی دی. هغه وایي د دې ځای نه دا ثابته شوه چې ابراهیم علیهم السلام قرباني د اسماعیل علیه السلام کړې وه، ځکه چې ډېر تفاسیر دا لیکي چې دا اسحاق علیه السلام، ځکه چې دا زیرې چې ورکو نو الله پاک وایي بیبي باندې زیرې وکړو، بیبي باندې ځکه زیرې وکړو چې د بیبي اولاد نه و چې سارا بیبي وه، د ابراهیم علیه السلام اولاد و چې اسماعیل علیه السلام، اسماعیل علیه السلام موجود و. نو د ابراهیم علیه السلام خو اولاد و د هاجري بیبي نه خو د سارا بیبي اولاد نو. نو دا زیرې دلته کې چې کوم دی نو دا په سارا بیبي باندې ځکه وکړو چې دې له به الله پاک اولاد ورکړي. او سارا بیبي وخندل په دې وجه باندې چې زما په دې عمر کې چې زه بالکل اوس د اولاد نه ناامید یم، زما به څنګه بچي کېږي. نو وایي د دې نه دا ثابته شوه چې قرباني هغه د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام نه و، بل د الله پاک زیرې په ابراهیم علیه السلام بل مو چې د اسحاق علیه السلام نه وروستو به دله زن وصي در کومه یعقوب علیه السلام، یعنې ته به تر هغه وخته ژوندی. اسحاق علیه السلام به نه صرف دا چې پیدا کېږي لویږي به، واده به کوي، اولاد به یې کېږي، ته به یې وینې. نو دا چې کوم دی نو مسلسل ابراهیم علیهم السلام ته زیرو. الله پاک وایي هغې څه ووایي فبشرناها باسحاق، مونږ له زیرې ورکړه په اسحاق علیه السلام سره، ومن ورای اسحاق یعقوب، او د اسحاق علیه السلام نه وروستو د هغه وصي یعقوب علیه السلام سره. قالت بیبي ووی یا ویلتی، ای ناشنا خبره ده. دا ویلتی دلته د افسوس دا خبره دا په ناشناوالي سره او په حیرانتیا سره ده. الیدو، اوس به زما شوم زیږوم، اوس به زما بچی کېږي، وانا عجوز ویلی شي ډېرې بوډۍ ده چې بالکل راټوله شوي تش پنجر پاتې شوي، زه ډېره بوډۍ یم. وهذا بغلی شیخه، او زما دا خاوند خو هم ډېر بوډا دی. شیخ هغه یو ته ویلی شي چې هغه راښکته شوي داسې چې 120 سالي، نو چې بالکل ملا یې راټیټه شوي. ان هذا لشیء عجیب، دا خو یو ډېره ناشنا غونته کار به وي، نو ډېره د تعجب خبره به وي چې په دې عمر کې الله موږ له اولاد راکوي. نو قالو، وویل ورته فرشتو اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت، تاسو حیرانېږئ د الله پاک په دې فیصله باندې چې په تاسو باندې رحمت او برکت دی د الله. ای د پیغمبر خلخانې دا خو د عجایباتو ځای دی، تاسو د پیغمبر خاندان یو، په دې کې خو ناشنا کارونه کېږي، نو تا باندې څنګه دا ناشنا لګي. او یو ښکلې معنا د دې تفسیر کبیر کې امام رازي سیب کړی ده چې هغه ورته وایي فرشتې ورته وایي موږ په تا باندې حیرانېږو چې دا خبره تا ته ناشنا ښکاري. په دې کور کې خو هر وخت دا ناشنا کارونه کېږي، د پیغمبر کور دی. انه حمید مجید، بشک الله لرا حمد ویل شوی دی مجید، او هغه ډیر زیات شریف او بزرگ دی. په دې کې یو ښکلې معنی چې کومه ده هغه تفسیر مظهری کې ثناء الله فانی فتوی سیب کړی دا. هغه وی د حمید نه مقصد د الله ډیر حمد دی. نو د ډیر حمد نه مقصد دا دی چې الله پاک همیشه په انسان باندې احسانات کوي. او مجید دا د شرافت چې کوم دی مجد دا ویلی شي دی ته چې الله پاک همیشه په سزاګانو کې تاخیر کوي. نو حمید په مخ کې چې الله احسانات په انسان ډیر سیوا دي، او ګرچې انسان هغه د سزا قابل خو الله مجید هغه سزا ول رستو کی او احسان په مخ کې کی. نو په دې وجه باندې تعالی په دې باندې تعجب نه دی پکار. الله پاک ته طرف نه چې کوم حکم راغلی دی اومدک شان دی بکیږي، الله بدل اولاد درکې لوی به، او الله پاک په پتا سو باندې خیر او برکت دک شانتی نازلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى، فتحقیق سر استاذ زمنګ ابراهیم علیہ السلام ته په خوش خبره قالوا وتایو سلاما، پتا دی امن وی قال سلام اغید سلام جواب ورک. فما لبس وخت تیر نه کان جاء اچراتلی وکړو بعجل عنیز، پس خیرت کړي شوی. فلما را ایدیهم، پس هر کله چې اولید الله سن ابراهیم علیہ السلام د
الذي لا تصل إليهم چې خوراک ته نښکته کېده نکرهم ناشنا یې وګڼله واوجس منهم حیفا یره یې محسوس کړه قالو فرشتو ورته ویل لا تخف یریږه ما انا ارسلنا الى قوم لوط موږ رالیږلي شوي یو په طرف د قوم د لوط وامرأته قائمة بیبي د هغه ولاړه وه د اور سره فضحکت پس هغې وخندل فبشرناها باسحاق چې موږ ول زیری ورکړو په اسحاق علیه السلام سره ومن ورای اسحاق یعقوب او وروسته د اسحاق علیه السلام نه پنوسي یعقوب علیه السلام سره قالت اویل سارا بیبی یا ویلتا اے افسوس اعلیدو زب ماشوم زیگم وانا عجوز زب بوډیم وهذا بغلی شیخا خاون می هم بوډاره ان هذا لشیء عجیب دا بناشنا خبری قالو فرشتي وتوي اتعجبین اے تاسو تعجب کوي من امر الله دا الله په فیصله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البيت وتاسو دا الله رحم او برکتونه دی اے د پیغمبر خاندان انه حمید مجید بشک الله پاک ډیر ثنا ویلی شوی دا او ډیر شریف دی ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا په تحقیق سره